الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بشکا صدقی دا دی فقراو دی پارا دی مسکینونو دی پارا او دی زکوت وصول کولی دی ولا عملی دی پارا او آغا خالق او دی خالقو زرونو تړلی او تکیه کولی دی پارا او دی غلامونو ازدولی دی پارا او دی قرضدارو دی پارا او دی الله په لارې کې او دی مسافرو دی پارا دا دی الله طرف نه فرض دی او الله رب العزت هر چیزی نه خبر ده او دی حکمت والا ده. اردو کی ترجمه کوم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من الله والله علیم حکیم. بے شک صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے اور لوگوں کے دلوں کو کی ڈھارس بندانے کے لیے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اور قرضداروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. پرون مو دا واقعا یلی وا سو یو کاسو هغه حضور صلی الله علیه وسلم باندې نعوذ بالله دا اعتراض وکړلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کوم تقسیم کوي په دې کې نعوذ بالله ته انصاف نه کوي، بے انصافي ده کوي. نو دغه نن آیات کې د اکثری جواب دی پاره الله رب العزت دغه آیات را نازل کړی دا او هغه کې د زکات او د صدقات او مدات خیلی دي چې دا به چو ته ورکوي. نو دا اټک قسمه کسون دي چې الله رب العزت دغه فهرست په دې آیات کې بیان کړی دا. اوس دا د زکات د کوم مدات دي دا الله رب العزت خوص خپل زوت باندې د دې هغه کړه دا چې د دې اعلان الله رب العزت خپل لوس کې ساتله دا. پیغمبر علیه السلام ته دا ذمہ داری نه ده ورکړي. سو پیغمبر علیه السلام دا ډیسایډ کی دا فیصله وکړي چې دا زکات په چو ته ورکول شي، بلکې الله رب العزت په خپل دا کسون بیان کړل. او هغه کې دویمه خبره دا وشوه ته حضور اکرم صلی الله علیه وسلم صرف دغه هغه شبهه ختم کولې دی پاره یره د نبی صلی الله علیه وسلم انصاف نه کوي او د خپلو کې تقسیمي اڅه د زکات پیسې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل خلخانی باندې سپټي حرام وي. تاسو ته پاتې ده چې هاشمی سید سکووی هغه باندې زکات هغه حرام ده، هغه د پاره ناجایز ده. چنانچه پیغمبر علیه السلام خپل خلخانی دی پاره سبي ور کولای ته ته جایز نه و. یعنی د دې پاره چې خلک سره کې دا شوبه ونه کې چې دا نبی صلی الله علیه وسلم خپل خلخانی ته لګیا ده. نو بهرحال هغه تفصیل مخکې روان ده. فی الحال د دې آیات په دې هغه باندې الفاظو باندې لګ فوکس کوو دغه باندې ځون په یو اول ټکا الله رب العزت استعمال کړه دا انما. دا انما ټکا عربی کې د حصر دی پاره چې حصر معنی بندول، یعنی مطلب دا شی شو چې د زکات د کوم اتکا سون خیلی دی په دغه کې را باندې ان دغه تبي ورکای دینه بهر بل چوته نه ورکای اندا کا سون دی بس. لہذا چوک دای تروز وکی ته موت نه کرو نو دایمو ولا ټکا ورکې نشته دا دغه اتو کا سونو کې د ځون وکسي چې ته فټ کیږي کنه فټ کیږي کته په دغه کې راځي فیرس کې بیا خو ته زکات مستحق کی کنه وی تو ته لای ترزونو ضرورت نشته ته پلاني ته ویر کوډینګ کړي موت نه کرو په توبه کیږي نه. نو انما تکینه دا خبره معلومه شولات سکني دغه کا سونو نه علاوه نور چوته زکات ورکول دا جایز نه دي. دویام الصدقات. د صدقات کوم دا کنه دا په عربی کې د ګرامر په لحاظ سره دا فرضی زکات د پاره استعمالیږي او نفلی صدقات د پاره استعمالیږي. یعنی یو صدقات سیده څه پتو باندې فرض ده لکه فرض کیا زکات تا یا لکه فرض کیا نظر ده تو نظر منل ده یا فرض کیا صدقۃ الفطر ده. نو دا شیون کوم دي کنه دا فرض او واجب زمرو کې رچی. لہذا کوم صدقات واجب دي هغه ته صدقات یل شي او صدقات نافله ته یل شي. یعنی نافله کو فرض کې تو کور کې خیرات کړه دا اوس دا په تو فرض نه ده خیرات ته کړه دا اده صدقه یې روانه جیب کې دغړنه وته لیکه چو ته پیسې ورکای تی کالا خوري پچو. نو دا صدقې دي خدا نفلی صدقات دي. دیتا صدقې نه یل شي د نفلی ته
او فرضي ته ویل شي. خو علامه قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر قرطبي کې دا لیکلي دي څه کني صدقات څه کله مطلقاً په قران مجید کې چیته استعمال شوه دا صدا مخکې وضاحت وسره اوریدلی چیته نوي چې یاره د خور او غریبانو ته تاسو ویر کې نو صرف صدقات ټکه تروشي نو هغه نه به صدقات واجب مراد دي یعنی زکات وغیرہ به نه مراد دي چې د کوم واجب دي په انسان باندې د نافله نه دي مراد. لہذا دي جو کې یاد کوم دا کنه اوس د الله رب العزت فرمایلی چې انما الصدقات للفقراء صدا صدقې فقیرونو دی لپاره او د مسکینونو د څوره فیره ستا کسان بیان دي د قرضدوري او د مسافر وغیرہ وغیرہ مجاهدین دا دغه تویر کین نو دینه مراد صدقات واجب دي او صدقات نافله کوم دي د هر چا تویر کول شي دا خو کافر تعبیر کول شي دا مالدوري ته کورپتی ته تعبیر کول شي هر چا ملګر د گیفت او تروړل دوبه نه وته کوم دا یو سړی خپل کورپتی د دوبه نه وته 500,000 روپۍ یو لک روپۍ موبایل روړ دا ته طرف نه صدقه نو دا یو دوسه سړی ډیر سی ور کوي نو دا مالدوري ته دي کی دا تفریق نشته څه کافر دا کا مسلمان دا کچی شرا خو کف صدقات واجب وي هغه بیا مسلمان نه علاوه بل چوتا نشي ور کوي. نو بهرحال اوس یو حکم دا کنه دا پته ولګي د لاس د صدقات نه مراد دي چې زکات ته صدا زکات په دغه خلکو ته ور کوي هغه فیرس مو یو سیای. اوس دا حکم را نازل کله شو دا نو علماء کرام دا فرمایي چې دا آیات خو کوم دا کنه د مدینه منوره کې را نازل شو دا ظاهر خبره د غزوه تبوک موقع ده نو خو د زکات دینه مخکې په مکه کې صحابه کرام ور کول خو اخ ټیم کې دا تفصیل نو بیان مطلقاً فرض وو ویلي چې سوره مزمل کې الله رب العزت واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا دا په سوره مزمل چې کوم دا د پیغمبر علیه السلام په شروع چې کله نبوت وتملو شو شروع ریزو کې دا آیت دا سوره مزمل را نازل شوه ده. علماء کرام فرمایي چې اخ ټیم کې د زکات دا ترتیب نه و چې د موږ کوم اوس ورکو د 2% د 2% څخه مو ورکو دا ورسته دغه پرسنټیج حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ایدی ولا بیان کړه دا د تفصيلات ورسته پیغمبر اسلام را نازل شوی دي دینه مخکې د زکات طریقې کار دا وا چې مسلمانانو وو خپل ضرورت خپل پیسو نه پوره کړل چې کومي پیسې زیات شولای بس هغه به مسلمانانو خپل منځو کې خپل کې کوم غریبون وای مجبور وای بیا به هغه ته ورکول نو هغه ټیم کې دا تفصيلات نو سیرا 2% ته یڅوره د بس ضرورت نه څوره د نزیوتی دي هغه دی الله په لاره کې ورکوا خو هغه نه بعد بیا الله رب العزت دا تفصیل بیان کړو. نو کني وی صدقات حکم دا کنه علماء کرام فرمایي چې نور هغه پرېګ دوا پیسې خپرېګ دوا چنانچه یو روایت کې راځي مفهوم دا شایدا څه چو سره حکم دا کنه خنده پیشانی سره ملو شي دا صدقات او بیا لټنډي چو سره استریماش وکي الیکس الیک وکي دا صدقات یو سړی دا هغه بوج نشي وچتوای یو بره نه شي په شکوای ته ویر شي حکم دا کنه هغه ته ور په شو کې یا یو سره ونی سي واده پریوس یو ګوډه دا هغه شټیږي نه ته سره دیکاوه لګای یو اربانی ولا د غریب اربانه نشي بیوای ته سره لګ هیلپ وکي لګ اربان دا صدقات حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چو هغه کول بوج چو سره وچتول دا صدقات امدان منه یو کوی دا هغه نه مخکې زمانه کې رټونه سره به وبره چګوای شي راټ سره نه سبو ډیجیټل زمانہ دا هغه سره چوته د وبره وخستلې کولر نه درو وخستلې کوی نه درو وخی جوړې چوته د وبو ویر کې پورمونی ودسکلې دا صدقات نو خبره دا شاید دا اټول صدقات خدا صدقات نافله دي ته کوم واجب دي هغه مده بیان کړو چې هغه لکه سرسیات موته فطرانه دا زکات وغیرہ وغیرہ دا شیان کوم دي کنه. اوس الله رب العزت دیږي کې اول کوم هغه بیان کړه دا مد هغه د لیل فقرا ته صدقات کوم دا کنه زکات دا به فقرا او تویر کوي اوس فقیر چشته یو ټکه د دیږي کې استعمال شلیل فقرا دویم استعمال شو دا ول مساکین فقیر ته به ور کوي او مسکین ته به ور کوي اوس دا فقیر چشته ای د مسکین چشته ای ځنه علماء کرام فرمایي چې کني د وړو یو معنا ده خو بهرحال د دې تفصیل علماء کرام دا بیان کړه دا هغه فرمایي چې د فقیر حکم دا کنه دا اخ چوته ای چې هغه صاحب نصاب نه ده مطلب دا شې شو سو یو سړی دا نن سب لکه 52 تولی چاندي چو سره وی نو هغه صاحب نصاب یعنی هغه بل ته زکات ورکوي چې چو سره د 52 تولی چاندي ورا روپے وی نن سبو 400 کې تولاوي مثلا که 10000 روپے کې تولاوي اوس ګرونه شوی دا د څه د مخ کې مو تاسو کړه هغه کې سرچ کړه نو 10800 کا د څه خو شو کیوا اوس والله ما سونه شي چې 18000 تا
اوس نه خبر څه ته کوم ټایم کې 10,000 کې وانه اخ ټایم کې اند 10,800 کې کمو ته حساب کړو نو 5 लाख خو شو کې روپیا اخ ټایم کې راتلی د دوا کوله مخ کې پرې ګوره مو اند زکاتونه به څمو هغه کولو سرسایي حسابونه به څمو لګولو نو اخ ټایم کې به کوم دا کنه هغه 80,000 سره سړی مالدوره کېدلو اته که 52 تولي چندینا 80,000 روپے جوړېدل نن سبا 5 लाख ته خبره ورسېدل نو بهرحال فرض کیا کا 52 تولي چندي په 15 लाख روپیو کې یو سړی دا هغه سره 4.5 लाख روپے نو څکله هغه صاحب نصاب نه دا نو هغه مطلب دا چې فقراو کې راځي یعنی د سړي ته زکات ورکوای شي چې 4.5 लाख روپے دي او د 15 लाख روپے 52 تولي چندي کیږي خو هغه سره د 52 تولي پیسې نشته دي بلکې هغه ناکامي نو دا فقیر دا آمدان منا یعنی فقیر هغه سړی دا چې هغه سره د گزاري مطابق هغه شتو خرچه شتو خو لکه هغه 52 تولي دوره مالدور نه ده بلکې بس کور گزارای روانه ده نو دا سړی فقیر د دې ته هغه ورکوای شي زکات ورکوای شي دویم د مسکین وخت یې هغه سره هیڅ هغه سره نشته هغه سره د یو ټیم ټیکالي درا کا نشته یې ګرمي و خولله او سیمه خوم د پاره هغه سره درا کا نشته نو دا مسکین ده چنانچه فقهاو د فقیر او مسکین کې فرق ځکه کړه دا لکه فرض کیا یو سړی چې کوم دغه وصیت وکي یاره زه کله مرشم نو د مو چې کوم پیسې دي هغه کې فرض کیا 10 लाख روپے دي دغه 50,000 روپے هغه د مسکینونو ته ورکړل شي نو اوس هغه ته دانه منه وصیت کړه دا یا فرض کیا یو سړی دغه قسم وخوري څه مطلب دا شاید څه قسم د کدا کور وشو نو زب مسکینونو ته کوم دا کنه دا شای ورکاو نو اوس که مسکینونو ویل شو نو دوبه یا وصیت کې مسکینونو ټکه استعمال شو نو بیا به 10 کسونو ته دغه پیسې ورکول شي چې د چو د ټیکالي دراکانه شو که داسې سړی ته ورکو چې هغه فقیر ده نو دغه وصیت باندې عمل ونه شو همدانه منه هغه قسم هغه ونه شول قرآن شولو نو اخیم کې بیا د فقیر او د مسکین د زکات په معاملې کې د فقیر او د مسکین مانځ کې څه زیات فرق نشته را خو دغه منه مسایلو کې بیا فرق راځي که وصیت وشو نو سړی وایي چې یاره مو ولا پیسو نه 1 लाख روپے مسکینونو ته ورکې او دغه زمن لګیا شو مسکینونو په ځای فقیرونو ته ورکې نو دی دا زمن ګناګور شولو دا هغه وصیت دغه فلفل نشو قرآن شو دا به کوم دا مسکینونو تر لټای نو بهرحال مسکین او هغه کې دا فرق ته د صدقات کوم مداتی یو فقیر دا او یو مسکین دا ول عاملین علیها او دریام کوم دا کنه هغه خلک دي کوم دغه زکات وصولي